اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکلی عظیم سید عادل ښاغلی نورالامین یوسفزی صاحب او ښاغلی فیصل فاران صاحب ناست دي. جی نورالامین صاحب نو بس د بدلې داسې ده که نه چې تا یو تپوس وکړه چې لکه جوشي بابا نه پس چا چې ولیکلی کوم بدله د هغوی د کوم معیار لیکله جی دا داسې وي که نه چې دا وخت په مخ کې روان دی او د هر دور خپل انداز وي جی د خبرو هم انداز وي د فیشن هم لکه زه تا ته یو مثال وایم چې مونږ لکانو نو مونږ به د تیلې ټوپۍ په سرولې جی او داسې دغه به پکې هم جوړ کړو کرنجې به پکې جوړې کړې وې او لکه زه چې کالج ته تلم نو مې په سر کړې وه او اوس فرسټ ایئر کې چې مې داخله کوله اوس که ته چاله د 1 لک روپو د تیلې ټوپۍ ورکې نه په سر وي ځکه چې فیشن کې نه ده شامله نو یو خو دا چې د هر دور خپل یو مزاج لکه څنګه چې حجرې آبادې وي څنګه چې دغه د زمونږ په وطن کې کم هغه کومه فضا چې وه اوس نن چې کوم دی نو دا خو د میډیا دور هم دی او د الکترانیک میډیا دور دی دلته کې چې نو ډرامه راله افسانه راله نو د ځینې داسې خبرې دي چې لکه هغه بیا یو نوی شکل اختیار کړي نو د هغه دور د انداز لکه اوس ګوره مثلا زمونږ ګودرو نو اوس د نن یو زلمی که په دې باندې په ضد وي یو شاعر چې زه به خامخا د ګودر خبره کوم نو ګودر خو اوس شته دی نه په هغه شکل کې که نه اوس خو لکه موټر سایکل دی او نلکه ده او لکه هارنونه وال دي او دا کیسې دي که نه اوس مطلب ایس ایم ایس دي د هر یو دور خپل دغه وي که نه ماحول وي نو زما خیال دی چې اوس هغه بدلې ته او هغه چاربیتې ته ماحول جوړ نه دی لکه د دې دور شاعر به چې دی نو د دې دور په انداز کې شعرونه وایي د دې دور لوبې به وایي د دې دور سندرې به وایي لیکلي شوي دي سندرې هم لوبې هم خو د هغې فارمیټ په هم د دې دور وي ځکه چې د ارتقا کومو پوړو نه خلک راتېر شوی دی نو واپس دې کې ریورس ګیر نشته سړي زړه غواړي زه هم وایم چې زه دې بیا واپس هغه دور ته لاړ شم خو د هر چا دا زړه غواړي خو دا خوب نه دی دا نوره بېخوبي پیدا کوي دا یو داسې خوب دی که نه دا سلما شاهین وایي که نه زه هم هغسې وړی یو نظم مې دی خو لکه زه دا وایم چې دا یا دغه چې وایي زموږ خادم صاحب چې ارمان چې زه ماشوم وی د هغه یو ډېر ښایسته نظم دی ما هلکوالي کې د هغه نه اورېدلی و چې هغه په خپله په ترنم کې کله وي مطلب دا دی چې داسې ممکن نه وي لکه ریورس ګیر نشي لګېدی نو د دې وجې نه د دې دور خپلې تقاضې دي د دې دور خپل جانرونه دي یا اصناف دي دا به هم خلک کوشش وکړي ګوره په دې کې اوس لکه مثلا نور سید قریشي دی هغه ډېره ښه چاربیته لیکي خو هغه ته مونږ مکمل د دې دور شاعر نشو ویلی لکه مونږ دا ویلی شو چې دا د هغه دور د خلکو د پټکي زونډی دی که نه داسې دی نو د ده په وجه سره د ده په روح کې چې دی نو هغه دور آباد دی لکه د ده په باطن کې چې دی که نه هغه کمپلیټ موجود دی مکمل نو ځکه هغه چاربیته لیکلی شي په دې دور کې نو دا یو دغه زمونږ بدله چې کومه ده نه دا زمونږ بس ډېر ښه ډېر خوندناکه ډېره ښه لګي ځکه چې په بدله کې ټیل دی ما د بایس اپ امریکا والو هم دا خبره کوله چې په بدله او په افسانه کې څه مماثلت دی نو ما ورته وی چې د فارمیټ په لحاظ سره او د سټرکچر په لحاظ سره خو پکې څه نشته خو ټیل په دواړو کې شته هغې کې هم کیسه ده دې کې هم کیسه ده خو هغه کیسه په نظم په شکل کې ده دا د نثر په شکل کې ده هغه د اورېدو دپاره ده دا د لوستو دپاره ده خو کیسه یې دواړو کې شته بدله کې هم کیسه ده دې کې نو کیسه یې چې دا د انسان خوښوي لکه د ماشوم هم خوښوي د لوی هم خوښوي د کیسه خپل لکه څنګه چې د الپلیله وي داستانونو باره کې دا ویلی شي که نه چې دا به دا زر کیسه ځکه لیکلي شوي دي چې یو بادشاه نو هغه به چې دی نو واده وکړه نو خپله ښځه به وجله سهر هر یو بیبي به خپله وجله نو د وزیر لور وه ډېره هوښیاره وه او ډېره ښکلې وه نو هغې ورته پلار ته وي چې ما ورته واده کوي خو دا شرط ورڅه کېدی چې زه به ځان سره 2 ماشومان بوزم نو زه به ورته کیسه یې کوم نو هغه وی چې ټیک ته نو چې کیسه یې هغوی ته شروع کړه نو دې کې سهر شو نو هغه وړو ته وایي چې نوره کیسه دا خو اوس سهار شي نوره کیسه به ته بله شپه کوم کیسه خلک د شپې کوي نو هغه بادشاه د دې وجې ژوندی پرېښوده چې دې کې بیا څه وشو چې کیسه یې وروستو به څه کېږي نو بیا بله شپه یې بیا هغه ځای پرېښوده سسپنس کې نو زر شپې په دې طریقه تېرې کړې هغه به وي چې زما بیبي به ما نه یو شپه ژوندی صرف پاتې کېږي سهار به یې زه وژنم دې په خپل ذهانت او فراست او په کیسه
د سسپنس د وجه زر شپې نو دا الف لیله وي داستان او د ځکه وایي چې په یو شپه په زر شپو کې لیکل شوي کیسه نو هغه بیا دا پرېښوده لکه بیا یې ورته وي چې ته دومره ذهین یې زما مطلب دا دی چې لکه د کیسه لکه انسان چې کله یو سړی راغی په ړومبي ځل باندې یو چاته یې خپله واقعه بیان کړه نو دا هم یو کیسه وه نو دا کیسه که په نظم کې وي او که په نثر کې وي د دې خپل ځان له خوند خپل مزه شته او ځکه زه اکثر وایم چې افسانه که علامتي کېږي هم خو چې کیسه یې بیانلي چې کیسه یې وبایلله نو بیا دا که نور هر څه خو افسانه نه ده نو دقه شان د بدلې خبره ده کوم کیسه یې ده. جی فیصل فاران صاحب ډېر وخت وروسته ستاسو هم څه وانه اورېدل په دې باندې نه دا د دې خبرې به زه دا وکړم چې هغه پخلاوي به داسې وکړم کیسه چې کومه ده کیسه دا بنیادي طور باندې دا د مشرق روح دی کیسه ګوره تاسو که دغه ګوره دې سره د نجات تصور وابسته دی هغه که په اسلامي حوالې سره کیسه سره چې کوم تصور دی نو هغه د عبرت تصور دی د روحانیت تصور دی ورسره د عبرت دی ګوره قرآن دا دومره کیسې راغستې دي او هغې کې هغې کیسې له ټولو نه ښایسته کیسې کم یو له ویلې دی د یوسف علیه السلام کیسې له یې ویلې ده حالانکې هغې کې چې کوم دی یو ځای کې چې کوم دی لکه هغه جنسي حواله هم په هغې کې راځي لکه خو د دې باوجود هغه د ټولو نه ښایسته کیسې هغې له ویلې ځکه چې هغې کې عبرت دی نو لکه د دې د قرآن د دې قسمه کیسو نه بیا په مشرق کې یو څیز راووتو هغې ته به یې وي حکایت چې شیخ سعدي او د ټولو او دا د لیکلي دي مولانا رومي لیکلي دي که نه حکایتونه و بیا هغې کې به یو عبرت یو کیسې وه او خپل ځانې باندې چې کوم بیا د دغه دی د مشرق کې لکه هندوستان کې د هغه کې چې کومه کیسې وه هغه چې موږ ته وګورو که نه نو هغه بیا موږ له په دې شکل کې میلاویږي چې د هغه په شکل کې د جاتکونو په شکل کې میلاویږي نو د هغې هم چې کوم دی مذهب سره تړلی و هغه جاتکونه دا و چې لوی بودا چې کوم دی مات معبود ګوتم بود چې کوم دی نو دا جدي جاتکونو کې لکه هغې دا عقیده ده چې انسان مختلفو پیدایشونه لري پیدا کېږي بیا چې څو پورې د هغه ټول ګناهونه ختم شوي ني نو دی په یو نه یو شکل کې پیدا کېږي نو دا جاتکونه هغه کیسې چې هغې کې د ګوتم بود د مختلفو جنمونو کیسې بیان کړې وي لکه هغې کې هغه د شادوګي جنم کیسې هم د هغه داسې ده چې هغه یو کیسې و چې یو شادوګي و هغه د دغو غرونو میز کې چې کوم دی یو لاره و هغه نه دغه کېده د ټول نه غټ شادوګی چې کوم دی نو هغه به یې په میز کې ځوان شو دا نور ټول شادوګي په هغه باندې تیر شو ولاندې ګزار شو خپله شادوګي نو هغه شادوګي د غرو نه پورې کړل نو بود دا وایي چې هغه شادوګي زومه نو دا هغه جاتکونه دي بیا اوس دې کې بل څیز دی که تاسو دا وګورئ چې د څلورو درویشانو چې کیسه ده نو هغې کې خسرو څه وایي چې دا نظام الدین اولیاء له دا کیسه ورولی و هغه وي چې دا کیسه چا واورېده نو هغه له به روحاني نجات میلاویږي بدني ذهني او یعنی دا یو شفایي عمل دی د شفا یو عمل دی او دې څیز ته که تاسو دا وګورئ موږ چې کوم د نیم سیري دا درد چې به زموږ د نیاګانو کولو نو هغه هم د کیسې په شکل کې او د عجیبه خبر دا ده چې هغه دم به یې دغه کولی ته به ستا خیال نو هغه درد به ستا ختم شو وجه دا وه چې ستا چې کوم سوچ چې د هغې کنسنټریشن به یو داسې ځای ته لړو لکه میډیټیشن به ترې جوړ شو مراقبې یو کیفیت به جوړ شو نو هغه ویوز چې کوم دي په دماغو کې مختلف چې کوم د درد او د هغې نه راپیدا کېږي شی به یې غیب کو یعنې بنیادي څیز بیا دې کې دا و مشرق کې توجه میډیټیشن د میډیټیشن هغه شی دی چې دا مونږ بد مت کې وینو په دغه کې جین مت کې وینو هندو مت کې چې کوم دی وینو نو د هغې کیسې چې کومه ده د هندوستان د مشرق کیسه چې کومه ده دا په دوه څیزونو ده دا په میډیټیشن باندې ده نجات باندې ده او د قرآن کیسه چې کومه ده اسلامي روایت چې کوم دی نو هغه په عبرت باندې ده چې دې نه ته څه د حکمت خبره زده کړې د عقل د پوهې لکه مثلا د ذکر وکړه د سورت یوسف د یوسف علیه السلام د کیسې نو په هغې کې چې سړی هغه ټوله کیسې مضغو کې راولي لکه احسن القصص ورته هم ویلی شي د کیسو د ټولو نه ښایسته کیسه نو یو پکې دا خبره ذهن ته راځي چې قرآن کریم دا وایي چې کوم لیډر وي نو د هغه کردار به مضبوطي لکه یو دا ښایي چې لیډرشپ چې دی که نه د هغه کردار به مضبوطي وګوره په دې دور کې هم پیرنګیانو هم چې دی نو امریکنیانو هم چې د خپل لیډر په دې باندې د هغه امپیچمنټ کړو چې هغه باندې د کردار شک راغی د کلینټن نو یو دا قرآن دویم دا چې ذخیره اندوزي څومره بده خبره ده خو قرآن وایي چې لیډر چې دی د ملک قوم نو هغه به کوي دی به د قوم دپاره کوي لکه دی به د بدې ورځې دپاره پریکاشنري موټوز دپاره د سره به ریزالټس وي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام وایي که نه چې دغه ږدي چې دا به د راتلونکي نو ګودامونه نو مطلب دا چې سټیټ سره به وي
د سټیټ د سربراه ذمہواری دا خی چې دا جمع به عمل او دا به دغه کوي. نو دی به کوي عام سړی ته نشته اجازه د عام اسلام چې دی کنه دا په خرچ یقین ساتي جی خو چې کوم د ملک سربراه دی د ملک بیت المال دی نو هغې کې بس سټاک ځکه پروت وي چې پریکاشنري موټیوز دی ته وایي په اکنامکس کې چې لکه منی چې دا پیسه چې دا نو دا هغوی وایي چې دا د پریکاشنري موټیوز دپاره د نیچر کلیمیټیز دپاره یعنی د افتونو دپاره دې دپاره به دا ته ځان سره څه ساتي جی نو دا قرآن کریم 1400 کاله مخکې د یوسف علیه السلام په صورت دا کې حکمتونه دي دا حکمت دی که نه چې نو داسې پکې 2-3 نورم حکمتونه دي مطلب دا چې دا ځکه دا خبره ټیک ته چې کمی کیسې ځکه وایم قرآن زمونږ دین مونږ ته وایم چې کیسه ښه شی دی لکه په دې شکل کې چې کیسې خلک یو بل ته کوي خو په هغه چې هغه د عبرت کیسې جی